ګرانو کتونکو الف خان شیرپور ویلفیر فاونډیشن د اختر په دغه شپه دغه یتیمانو بچو سره ستاسو د وړاندې د هغوی پیزار د هغوی کپړې الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې موږ هم د چا وسیله جوړ شو. ډېره خوشحالي راته محسوسېږي د ستاسو د کنځلو په بدله کې زما دا خوشحالي ډېره ده، ستاسو د تورونو د بختانونو په بدله کې زما دا خوشحالي ډېره ده. ټوله روژه چې کومو خلکو راته کنځلې کړي دي الله دې ورته هدایت وکړي او الله دې د دې یتیمانو بچو ازار ورپسې کړي، ولې چې دوا خو ورته کوم نو ورته هدایت کوم، ځکه چې بې ځایه لګیا دي، نه توره ګونه او نه سپینه ګونه. کومو خلکو چې را سره تعاون وکړو د هغوی ډېره زیاته مننه. په دې کې زه د حضرت خان عیسی صاحب ډېره مننه کوم. د دوی خواهش دا دی چې موږ له کپړه او پیزار والے نو ټوله روژه یې سودا ورسوله او اوس هم دوی له چې کوم دی نو غوړي م ورکومه او اوړه م ورکومه. او دا مور منیاري خرڅي 15 لوریانې 3 پکې راوستې دي او 2 چې کوم دی هغه په کور دي، دې وخت کې ناست دي. دا یو زوی دی چې وګوره له کپړې پیزار څو کاله نه راځي دلته؟ زما دا نهم کال دی چې دلته راځي. څو وخت راځي ما نه کپړې پیزار؟ دا بس چې دې نه خو کالو کې څونه اخترونه راغلي ما بس وړي دي دې نه جامه پیزار اوړو غوړي چینی هر یو شي جي ما دې نه وړي. ته خپله منیاري خرڅوې؟ زه منیاري خرڅوم جي، خو ما سره بله دوکه شوې ده. ما له 1000 روپۍ چا راکړې نیم لوټې راکړی د 1000 روپو سودا نه اغشتې د هغه 1000 روپۍ ما سره اوس هم پرتې دي او سودا یې نه واغشت. هغه پیسې زما لاړې، دوکاندار را باندې 4000 نور راوړی دي. بس یو غریبه مور دغه 1000 روپو له څونه پریشانه ده چې دغه ګڼکپ ورسره دوکه کړې ده او جعلي نوټ یې ورکړې. د دې 1000 روپو د قیمت نه دا مور په دې خبر ده چې دا ما هغه ماجوکي نه راځي منیاري خرڅوي اریچن ته او کم ځای ته او دې 15 لوریانو له او د یو زوی له چې کوم دی نو د تعلیم وخت یې تعلیم پرې نشي کولی چې دا زه سکول کې داخل کړم. دا 9 کاله ما خلکو ته فریاد وکړ چې دا یو ماشوم سپانسر کړي د ده به د کال څونه پیسې راځي؟ هېڅ پیسې نه راځي. خو داسې څوک یو دا سپانسر کړي نو دې به تعلیم وساتي، نو دې 15 خویندو به سهاره جوړوي. څنګه 9 کاله مسلسل راځي دغه شانتې خوراک هم ته رجوع کې ملاویږي؟ خو خوراک هم راته ملاویږي، جامه پیزار هم راته ملاویږي، هر یو شي راته ملاویږي. یو سړی ماته ووایي چې ته ولې دې ځای ته تللې وې؟ زه ورته وایم چې تاسو په ما خفه کېږئ، ما له کور ته رالېږئ، زه به نه ځم. زه خو د مجبورۍ نه دې ځای ته راځم، د مستۍ نه نه راځم. نن درته داسې غوړي هم ملاویږي؟ هر څه راته ملوي شي ورسره چې کوم دی نو نه چیني هم درته ملاویږي او غوړه هم درته هر یو ملاویږي شي راته ملاویږي او ورسره دې بچي لري چې کوم دی نو دله سپلی هم شي، جامې هم شي، هر یو شي. تالم پیزار شو. زما چپړې نه وي، زما دا روژه ټوله په دې هلکانو په چپړو کې تېره کړه. ما وی زه به لاړه شم، ما له به چپړې ما بله ستاسو ته تحصیل کوي خو بس زما خلو جوړه نه شوه. ما وی بس روژه ده څه پته لګي. ما ورته وویل چې راشه که تاسو راته زه 400 بازار کې ولیدم، ما ورته یې راشه. نور دې روژه کې راتله خو هلته یې ولیدم. څنګه یار سکول نه وې ته؟ نه وې؟ او خویندو ته ګرانې اختر لرې څه اخیستي؟ ولې مور ته به دې وي چې ماله واله نه دی اخیستی؟ درته وي چې ماله چپړې پیزار غواړي ولې غواړي ډېر څه غواړي خطا اخیستی؟ نه جي نه وي؟ د چا هم نه وي؟ نه. نن خوشحاله یې؟ دا ماشومه چا کره کار کوي، خدمت کوي؟ خدمت کوي؟ څو پیسې درکوي؟ 3000. 3000 په 3000 کې کپړې سپړې نه کوي؟ د کور کرۍ ورکوو. ښه د کور کرۍ م ورکوې؟ مور مې پردی کار کوي او مور نه موږ داسې هر څه نه غواړو چې موږ له سپلی واله یا موږ له جامې واله یا به موږ له د کور کار کوي یا به راله سپلی جامې 6,000 کرایه ورکوي؟ او ته هم پکې خدمت کوې، خلکو خو به رنګ رنګ خبرې هم کوي. ښه ته څنګه یې ګوډی خوشحاله یې؟ او ته خوشحاله یې؟ خویندو خوشحاله چې کپړې واخیستې؟ او تا مور ته وایي چې ما له کپړې دې والي؟ ما ورته ما بوده چې ما له کپړې والي. څه وې درته؟ بله دا درېیمه ورځ ده یو شان راته وایي ما بوده چې علم خان ما به موږ له دا ځل جامې اخلي خو نه په موبایل راغلي چې نه سودا ورکوي نه جامې اخلي. ما ورته وایي زه خدای به څه بندوبست وکړي چې بله ورځ لاړم دې ته مې وویل چې نه ما تحصیل کړي دي، راته وایي چې بیا راوله
نو بیا خوشحاله وه دا 3 شپې یو شان دی ما ته وایي چې راځه چې لاړ شو راځه چې لاړ شو نو ما وایي چې نه د اختر په شپه به لاړ شو موبایل د سشته موبایل هسته نشته جي دا دې چېرته نیکانو کره خبرې اورېدلې دي نو بس دې سره غم شو چې زمونږ خو جامې نشته او خلکو وایي چې علم خان جامې نه ورکوي نه ورکوي وایم نه څه به ولې وایي به نه ورکوي باغ دغه کې نو خو بیا هم د الله پاک لاک لاک شکر دی چې خپل تسلسل مې برقرار ساته او د تېرو 9 کالونه د دې 15 جنکو بچیانو د دې یو نیازبین بچي سهاره جوړه شم دله سیکل پکار دی دله دې وخت کې تعلیم پکار دی خو وي ته شجیبه ته مې دښمنې نو دې ټیم کې ورته غوړي ملاویږي دې ټیم کې ورته وړه ملاویږي دې ټیم کې ورته چینی ملاویږي نو نن حضرت خان علی صاحب او اے دوبه وروره الله پاک دې ډېر خوشحاله ساته د اړه ذاته زما هم دوا کوي چې دا رانه بېنوا او خالي لاس دې زره لا نړل او زه دې ټیم کې ځم د اړه د غوښې نه دي چې دا بس په نور قسم جون ختم دی که نه دوکاندار له لاندې کوشي به د دې را جوړه پکې نه وه دلته کې نه په دغه کېدله نو هغه مې د هلته نه په ګران قیمت راواغېستلی داسې دی که نه دوکان نه دې راواخېستې جي مونږ له دې راکړې ما چې خپلې کمې کپړې روړ هغه دوکاندار ما له وړې راکړی وي نو انشاءالله ستاسو تعاون او مدد را سره وي دا سلسله به رواني دې زنانه له په کورس روزګار روانه وې 6,000 روپۍ کرایه ورکوي نو ډېره ښه به وي دا ورته 2 پیغلې لوریانې دي په کور باندې هم خدمتونه کوي نو ډېره زیاته ګرانه ده او زه چې وایم د دوی اختیار ما سره دی خو دا رشتې داسې وي چې په چا اعتبار کې اعتماد په چا کې دوکه کوي نو د دغې نه روزو به او د دې به په کور داسې روزګار روان کړو دا ښه منیارۍ دوکان چلولی شي ځکه چې دا په سر باندې یو لوی پیټې ګرځي او منیاري خرڅوي نو مدد ورسره وکړئ مننه خوشحاله